دا ډېر عظیم مریضي دا عظیم جلوس ته د حضور علیه السلام تعظیم چې دنیا چې موږ په جوش پیاړو چې چا تاره جلسه کوي آجوره خوښېږي چا ته وروځي آجوره خوښېږي چا ولې نارې وکړي هغه چوره خوښېږي نو موږ د الله تبارک وتعالی محبوب علیه السلام چې چا له مخه یې موږ پیدا کړي اب مبارک نارې کېږي او افغان نعتونه ویلی کېږي دا د موږ خوش قسمتي ده چې موږ دغه چې قدم واخلو او موږ سره څومره ملګري مشران ځوانان ماشومان چې دا دې چې شرکت کوي او خپل ټول هر شی هره چار شاته واچوي او دا یې ضروري وګڼي او یو کار یې وګڼي خپله ډیوټي یې وګڼي ورننه خبره ده په دنیا کې کافران ورځ شپه لګیا دي د دین توهین کوي د قرآن عظیم توهین کوي د پاک نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخیګانې کوي زموږ علما فرمایي چې څرنګه دوی په ګستاخي باندې لګیا دي حضور امتیانو ته پکار ده چې هغه د حضور سره مینه وکړي د حضور تعظیم وکړي د حضور علیه السلام نارې چرچې جلسې وکړي خیراتونه دې وکړي نو دغسې دا جلوسونه نعتونه د حضور صفتونه د نعرې تکبیر نعرې رسالت نعرې دا کفر زده کوي دا کفر بربادوي تباه کوي موږ دا جلوس په دغې سلسلې چې او سبا نه بله ورځ به انشاءالله جمعې په ورځې باندې سباور 8:30 بجې ګراونډ نه چې کوم جلوس وځي موږ مرکزي 5 بجې چوک ته او بیا به انشاءاللہ واپسی راځي ګراونډ ته هلته به جلسه یي خیرات کوي تاسو ټولو ته دعوت ته چې دغه ورځ ډېره بهترینه ورځ ده جمعې ورځ ښه ده د حضور علیه السلام پیدایش ورځ ښه ده او په هغه ورځ د سړی بس کار کاروبار 12 میاشتې وسله هر شی وسلو په هغې ورځ یې پکار ده چې ټول مشران کشران چې هغه ټول شرکت پسې وکړي او موږ پاره نه چې موږ به خوشحاله کړي دا د حضور علیه السلام کلمه هر چا خپله میندلې ده ویلې ده هر سړي سره دا کلمه ده او دا نسبت او تعلق د حضور سره چې هغې چې شرکت وکړو زیات نه زیات موږ او کفر دا وویني نشت دور دا هر شی ویني دا نارې جذبې د مسلمانانو والې تاسو موږ ته دا پته نه لګېږي اندازه نه کېږي چې دو د نارې د مسلمانانو نه او دغو جذبو نه دو ژوره ډارېږي نو ته پته ده چې دا اسلام دا ایمان دا کلمه داسې بچری ده چې دا که ډېر موږ یو کس په دنیا باندې اخته کړو په دنیا یې مین کړو خو دا بیا چټې هم دا بچری دا راکېدی شي اور اخیستی هغه اقبال فرمایي چې دا حضور کلمه دا مینه دا مستی کوي خو که چا حضور علیه السلام شان امتیانو ته بیان کړی نو تاسو خپل اورېدلي دي چې په هغه کال چې حضور علیه السلام دنیا ته راتلی الله تعالی په کتابو چې لیکلي دي چې خدای پاک اعلان وکړی چې چا چېرته کومې زنانه حملدار او ماشوم یا چې په ګېډې باندې دا ټولو ته رب حکم وکړی چې یو یوې غېږې چې به جنکۍ نه کېږي چا ښځې به کې ټولو چې به زنګي کېږي سبحان الله نارینه اولاد په ټولو ته زه ورکوم حضور له وجې نه چې حضور تشریف راوړی دا رب العالمین ته وی هغه ته ګوره چې دا عزت یې ورکړی ده داسې بل چا ته نه میلاوتلی دا مرتبې او مقام نو موږ دا اظهار ورسره کوو د مینې او محبت ول دا په موږ فرض د ایمان کې خدای پاک فرمایي کلمه به وایو کلمې نه بعد به ما پاک نبي پېژنو ورسره مینه صفتونه احترام تعظیم به کوو بیا په دغې مینې کې چې ډوب شو تاسو بیا ما ته الله اکبر کوو سبحان ربي العظیم ورته وایو دا عبادت بیا ما ډېر خوښ ته وایي چې ما ته حضور په لارې باندې راسو ځکه چې ما جان تاسو ته د حضور په ترو باندې در پېژندل کړې ده ډایرکټ پتا ما باندې خدای آواز کولی دا چې زه رب یم منا په ډایرکټ چا ته مستند دي ویلي حضور علیه السلام ته ذات ورښکاره کړی د خپله ورته ویې فرمایل قل اوس به ته ووایه چې هغه رب چې ما لیدلی ده په سر سترګو باندې هغه یو وحده لا شریک شه ناظرینو دا خوش قسمتي دا ځکه چې سترګې کله پټې شي بیا دا بله دنیا ښکارېږي
دا دنیا خلق بیا ویرسی وای هر چا ورچې ویرسی او دا ناستیب دا ولاړای دا د مطلب چې دغه چې هیڅ بل قسم هغه نستا نه زه بله وجه نه راغلی نه دا ما له وجې نه راغلی دا ټول د حضور علیه السلام په مینه او محبت کې راغلي بیا د جلوس اهتمام او د دې استقبال تاسو وکړئ په ټولو چې خدای پاک چې ټولو ته بدلې ور نصیب کړي او فاروق شاه چې خپلې مینې نه ورته ویلي وو چې زه به خپلې مور پسې خپلوانو پسې زه به خیرات وکړم دا لا ټولې خبر ده چې د حضور علیه السلام په نسبت سره خلک راوتلي او د ده نارې کوي او درودونه وایي او بیا ته هغو ته خیرات ورکړي په دغې مینې او محبت په حضور علیه السلام چې رب ذوالجلال د ده دا خیرات په ډېر عاجزي سره موږ طرف نه قبول کړي د طرف نه خدای پاک د غجانو سردار صلی الله علیه وسلم له مخه ټول جایز ارمانونه پوره کړي او خدای پاک دې مشکلات آسان کړي او خدای پاک دې کور او رزق چې خیر او برکت راولي سره دې ټولو مسلمانانو چې خدای پاک په کورو چې برکتونه رحمتونه راولي او دا په کتابو چې لیکلي دي او صدیو راځي بادشاهانو چې په کوم طرز به دا میلادونه کول هغه به حیران پاتې سي هغه ورځ مې درته وویله یو بادشاه 3 لکه دیناره به یې په میلاد شریف خرڅ کولې او 3 دیناره چې یو ځای کې به 12,000 ورنه جوړېږي 3 لکه دیناره به چې خدای خبر جوړه ربان جوړېږي الله تبارک و تعالی دې ټول دا خواري محنت دا خوشي قبول او منظوره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین